هغه افغان ریفیوجي چې په دې خاوره کې آباد دي جناب سپیکر، هغوی دلته جایدادونه اخیستي دي، هغوی دلته روزګار کوي، هغوی دلته چې کوم دی کورونه جوړ کړي دي. او تاسې بیا دا یو مسله روستوئ چې د دیو د وجې چې کوم دی په پاکستان کې بدامني ده. نو دغه افغان ریفیوجیز ایران ته هم تللي وو، تاجکستان ته هم تللي وو، ازبکستان ته هم تللي وو. کله هم هغه ملکونه چې کوم دی دا ګیله ونه کړله چې د افغان ریفیوجیز د وجې هلته بدامني پیدا شوله. دا ګیله یا دا سټیټمنټ د هغه ریاستونو د منځه رانغلی، خو د پاکستان د ریاست نه دا سټیټمنټ همیشه راځي چې د دیو د وجې په دې خاوره کې بدامني ده. نو چې د دیو د وجې په دې خاوره کې بدامني ده، نو پر اول فرصت کې هم تاسې دا خلک د دغه کیمپس نه چې کومه دی ټرین کول او هلته هم لیږل او اصلحه هم ورکوله، نو په هغه وخت کې هم دا سوچ ولې نه کوو. د هغې خاورې نه مداخلت کېږي ځکه په پښتونخوا کې چې کوم دی بدامني ده. بیا پکې دیو باړ هم ولګاو، 10 کاله د هغه باړ هم تېر شولو، خو بیا موږ ته امن رانغلی. د هغې نه وروسته څه وشو؟ د پاکستان د خواهشاتو مطابق، د دې ریاست د خواهشاتو مطابق هلته په افغانستان کې یو موقت حکومت جوړ کړلی شروع. دا خلک په 2 میاشتو کې یا په 3 میاشتو کې ایستل. موږ دا ریاست د UN ممبر دی او موږ د UN په چارټر باندې چې کوم دی ساین کړی دی. دلته چې کوم دی عالمي قوانینو احترام هم ساتل پکار دي. پکار خدا ده چې پاکستان افغانستان چې د دې کم حکومتونه دي دواړه ریاستونه سره کینی او یو لانګ ټرم پالیسي جوړه کړي چې کم افغانان رونه په خوشحالۍ سره ویلینګلی رضاکارانه ته ورته باندې تلل غواړي، نو هغو دپاره د یو لانګ ټرم پالیسي جوړه کړلی شي. دویمه دا د دغه افغانانو په برکت باندې د دې ریاست معیشت روان دی. وشلو د رشین انویژن په افغانستان کې او د هغې نه چې بیا کوم حالات پیدا شو د تېر 40-45 کال نه بدامني ده، نو داسې یو ریلیټډ ایشو راغلی ده چې دا وخت په وخت راوچته شي، بیا چې کوم دی غیبه شي افغان ریفیوجیز چې دلته 4.5 میلیون کم افغان ریفیوجیز په دې پښتونخوا وطن کې آباد دي. دا ایشو ډیره زیاته ضروري دا ده چې دا په انساني بنیادونو دې ته کتل پکار دي چې یو قوم دلته 40-50 کاله پاتې شولو، هغې چې کومه دی بچي دلته پیدا شو، سبقونه یې دلته ویل، روزګار یې دلته وکړلو، جایدادونه یې دلته واخیستل، او بیا سټیټ اف پاکستان ریاست رالګي او هغې ته چې کوم دی مختصر ټایم فریم ورکوي چې په 2 میاشتو کې به دننه ټول افغان ریفیوجیز چې کومه دی تاسې دې نه وځئ او افغانستان ته به ځئ. نو لولنی سوال زه دې ریاست نه دا کوم چې د تېر 45 کالو نه چې د پاکستان د سټیټ کم فارن پالیسي د افغانستان په حوالې سره ولته مسلسل مداخلت کوي چې موږ ورته وایو چې یو ازاده خپلواک او جمهوري افغانستان د پاکستان او د ټولې دنیا په ګټه دی. خو د سټیټ کومه ډیپ سټیټ پالیسي ده نو هغه دا ده چې نه، چې افغانستان څومره کمزوری او هلته د دیو د طبې خلک ناست دي چې هغه غیر جمهوري او د دیو په اشارو باندې چلیږي، نو هلې به چې کوم دی دا سټیټ مضبوطي. د هغې اثر دا راووت چې د تېر په لاولني جګړه کې چې کوم دی موږ څنګه چې د ټولو جرنیلانو انټروین هم په ریکارډ پرتې دي او بوکس هم پې لیکل شوي دي، او هغه بوکس هم چې کوم دی ان ریکارډ دی چې دیو د امریکن سره په مشترکه مفاداتو باندې په افغانستان کې مداخلت وکړو او لګیا شولو، افغانستان چې کوم دی تیس نیست تللو او له هغه جګړه چې مستقل لا روانه ده. او دغه افغان ریفیوجي چې په لاولني وار کې دلته راتلل، نو د ریاست ذمهوار ورته چې کومه دی د تورخم او د چمن په دروازه باندې هارونه ارتل دی دپاره چې سبا له به همدا افغان ریفیوجي چې کومه دی د خپلو مقاصد دپاره استعمالوي. او بیا هغه شان وشوله چې کرنل امام دا خبرې هم د ریکارډ دي او د جنرال حمید ګل خبرې هم د ریکارډ دي. دا موږ نه وایو، دا همدغه جرنیلان وایي چې موږ به بیا تللو او د افغان ریفیوجیز کیمپس کې به چې کوم دی موږ افغان ریفیوجیز ته ټریننګ ورکاو، وسله به هم ورکوله او افغانستان ته هم لیکل او خپل کور به هم پرې ورانولو. دا هغه خبرې دي چې د هغه وطن وران تللی شو، تباه او برباد تللی شلو. بیا په دې تېر جمهوري دوره کې وګوره چې کله جمهوري دوره وه نو د پاکستان د افغانستان سره تعلقات ټیک نه وو، او دا خبره به ډېره بار بار کېدله چې د هغه ځای د هغې خاورې نه مداخلت کېږي ځکه په پښتونخوا کې چې کوم دی بدامني ده. بیا پکې دیو باړ هم ولګاو، 10 کاله د هغه باړ هم تېر شولو، خو بیا موږ ته امن رانغلی. د هغې نه وروسته څه وشو؟ د پاکستان د خواهشاتو مطابق، د دې ریاست د خواهشاتو مطابق هلته په افغانستان کې یو موقت حکومت جوړ کړلی شولو. خو نن هم 4م کال دی چې په پښتونخوا کې بدامني ختمه نه شوله. نه موږ دا سوال د دې ریاست د مقتدرو قوتونو نه پورته کوو چې ستاسې د خواهشاتو مطابق ګورمنټ چې هلته تاسې جوړ کړلو، نو ولې دلته پښتونخوا کې امن نه راځي؟
بیا هغه افغان ریفیوجي چې په دې خاوره کې آباد دي جناب سپیکر هغوی دلته جایدادونه اخیستي دي هغوی دلته روزګار کوي هغوی دلته چې کوم دی کورونه جوړ کړي دي او تاسې بیا دا یو مسله رستوئ چې د دیو د وجې چې کوم دی په پاکستان کې بدامني ده نو دغه افغان ریفیوجیز ایران ته هم تلي تاجکستان ته هم تلي ازبکستان ته هم تلي کله هم هغه ملکونه چې کوم دی دا ګیله ونه کړله چې د افغان ریفیوجیز د وجې هلته بدامني پیدا شوله دا ګیله یا دا سټیټمنټ د هغه ریاستونو د منځه رانغلی خو د پاکستان د ریاست نه دا سټیټمنټ همیشه راځي چېرې د دیو د وجې په دې خاوره کې بدامني ده نو چې د دیو د وجې په دې خاوره کې بدامني ده نو پر اول فرصت کې هم تاسې دا خلک د دغه کیمپس نه چې کومه دی ټرین کول هلته هم لیږل او اصلحه هم ورکوله نو په هغه وخت کې هم دا سوچ ولې نه کوو زه اخري خبره کول غواړم جناب سپیکر دا خلک په 2 میاشتو کې یا په 3 میاشتو کې ایستل موږ دا ریاست د یو این ممبر دی او موږ د یو این په چارټر باندې چې کوم دی ساین کړی دی دلته چې کوم دی عالمي قوانینو احترام هم ساتل پکار دي پکار خدا ده چې پاکستان افغانستان چې د دې کم حکومتونه دي دواړه ریاستونه سره کینی او یو لانګ ټرم پالیسي جوړه کړي چې کم افغانان رونه په خوشحالۍ سره ویلینګلی رضاکارانه ته ورته باندې تلل غواړي نو هغو دپاره د یو لانګ ټرم پالیسي جوړه کړلی شي دویمه ده د دغه افغانانو په برکت باندې د دې ریاست معیشت روان دی که څوک دا پیغور کوي چې دوی دلته موږ ساتو زموږ پې خرچه کیږي نو د دغه افغانانو رونو دلته هم روزګار دی او دنیا بر کې چې کوم دی دغه افغانان هغه هلته میشته دي محنت مزدورۍ کوي د هغه نه چې کومه دی زر مبادله رالېږي دې ریاست ته د دې ریاست په زر مبادله کې دې ریاست په جي ډي پي کې د افغانانو یو بنیادي کردار دی نو لہذا زما به دا درخواست وي چې داسې جذباتي فیصلې د ریاست نه کوي چې د هغې ریپرکشن بیا داسې راشي چې موږ دا قام او دا خاوره نور د نقصان سره مخامخ نه شو نو لہذا په دې باندې فیډرل ګورنمنټ له پکار دي چونکې دا د هغو سبجیکټ دی چې کله هم دا قسمه ډیسیژن کوي نو ډېر په سنجیدګۍ سره دی کوي د دې دپاره دی نه کوي چې یا د افغانستان موجوده حکومت د دیو د انډر کنټرول نه بار دی او دوی غواړي دا چې هغه پې چې کوم دی پریشر ټیکټس په استعمال کړي او هغې انډر پریشر کړي او دوی پې خپلې مطالبې ومني په کار دا ده چې پرون تا مسرت کول نو خپلې معاهدې به دې ورسره کړې وې نو زما د هغې یو ریکویسټ و جناب سپیکر او یو درخواست بل کول غواړم دا هاوس دا منتخب اراکین چې همیشه دا 15 کروڑ عوام دا پیس کوي د دیو د هر سوال جواب کوي په دې ریاست کې په دویم پوزیشن چې کوم دی افسرشاهي ده بیراکرسي ده کله هم چې د هاوس اجلاس رواني نو زموږ دغه دواړه لابي چې کوم دي دا خالي پرتي نو دا کایندلی که تاسې نن د دغه چیر نه چې کوم دی رولینګ ورکوئ چې کله هم د اسمبلۍ اجلاس رواني مختلف بزنس مختلف مسایل ډسکس کیږي معزز اراکین راپاڅېږي د خپلې حلقې مسایل وړاندې کوي په مختلفو محکمو باندې چې کوم دی سوالونه پورته کوي چې دغلته بیراکرسي موجود ناست دی او زمونږ دا پوینټونه یا زمونږ دا مسلې دا دوی دلته نوټ کوي او بیا په هغې باندې چې کوم دی فوري عمل درآمد کوي تھینک یو جناب سپیکر شکریہ جناب ګل ابراهیم صاحب